कबायली ज़िला बाजवड़ के महकमा ज़राअत तौसीक के एदाद शुमार के मुताबिक ज़िला बाजवड़ में 1,11,00,000 जंगली जैतून की पौधे मौजूद है, जिसकी कलमकारी का काम चंद सालों से जारी है, जिसमें अब तक 7 लाख के करीब पौधों की कलमकारी मुकम्मल हो चुकी है और बाकी पर काम जारी है। जिन पौधों की कलमकारी मुकम्मल हो चुकी है, इससे कुछ ने पैदावार शुरू की है, जिससे सालाना 3,500 लीटर जैतून की तेल पिछले साल हासिल हुई थी, जिसमें हर साल इजाफे की तवक्को है। इससे न सिर्फ बाजवड़ की खुर्द तेल की ज़रूरत पूरी होगी, बल्कि लोगों को रोज़गार के मौके भी मुयसर आएगी। महकमा ज़राअत तौसीक के मुताबिक बाजवड़ को जल्द वादी जैतून करार दिया जाएगा। पैदावार कम ने दा ढेर ज़्यादा थे पदी रकम दा दानों की आयो रकम चिदा लका दा दी दाना चिदा लका गोंडा वंटा दा यो दा उगदा दा او بل دا وړوکی دا لکه څومره چې وړوکی نو په دې کې د تیلو پیداوار ډېر زیاتی څو دا دانه چې څومره دغی بل دا دی چې دا کم خونان چې موږ دلته په دې بادیسې کې قلمي شوي دي دا زیات تر 2012 نه راواله تر 2020 پورې موږ دلته په دې بادیسې کې کار کوو. بیا دا بادیسې موږ حکومت مالک ته پرېوسته او مالک اوس د ټیکهدار له ورکړی حیدرشاه نومېږي. که زه ووایم چې جنګلي زیتونو په باجوړ کې چې کوم دي دا 1,10,00,000 بوټي تقریبا دا ریپورټ شوي دي، کیدای شي دې نه زیات هم وي. د هغې وجه دا ده چې بعض ځایونو ته اکسس نه راشوی ډېټا راټولولو کې، ځکه چې زیتون داسې ځایونو کې چې یا غرایزو علاقو کې دي یا لرې پرتې سیمې دي، نو دغه خو دي چې را کم دي. د دې سره سره تقریبا 40-50 هزار پورې موږ مخکې چې کومه ډیټه وه دا د زراعتو محکمې دا هغوی لګولي دي، لکه دا دې کې ښه نسل چې کوم دی خو نه هغوی راغوښتي وو جنګلاتو محکمې او دې خلکو ته د دې باغات لګولي دي. نو د دې کم بوټي چې دي دا په سلارزو کې دي، په رنګ بارنګ کې دي، چارمنګ دي، مامون د سیمه کې ډېر زیات دي، خو اوس زیاتره سیمې پاتې دي او دا پکار ده چې د دې لپاره یو هنګامي بنیادونو باندې کار وشي. علاقې خلک ټرین کړی شي د قلمکارۍ دپاره. دا د یوازې د محکمه زراعت د وس شیان دی، ځکه چې موږ مخکې واورېده چې رابي صاحب وویل چې موږ لګېستو د 12-14 کالو نه قلمکاري کوو، خو اوسه پورې دې 5-6 لکه بوټي له دغه کړي، ځکه چې دې عمله کمه ده. نو دا چې 1,10,00,000 بوټي دي، نو اوس هم دې ته د 1 کروڑ نه زیات بوټي قلمکارۍ پاتې دي. نو د دغې لپاره پکار ده چې په هره علاقه کې کمیټیانې جوړې شي، د علاقې په سطحه د زراعتو محکمه جوړې کړي او هغې کې به زموږ یوت چې کوم دی هغه ټرین کړي چې هره ولا علاقې والا په خپله خپل بوټي قلم ولګوي او دا دغه وکړي او دا پروسس څومره زر کیدای شي چې وشي، کې دې سره ماحولیاتي فواید هم حاصل شي او معاشي فواید هم حاصل شي. مسله داسې ده چې نوښار داسې دی چې هغه ماشین غټ دی، پیداوار پرسنټیج ښه ورکوي. هغه هم د محکمه پاکستان دی، دغه د ریسرچ والا دی، هم 10 لیټر اخلي، خو دلته پیداوار د پرسنټیج خو وباسي. دلته چې تقریبا 6 لیټر د وځي، نو هلته د 12 وځي، زما خرچه کېږي، هغه هلته دقیږي، بل تیل صفه وباسي. نو څوک یو طرف ته کړي، څوک بل طرف ته کړي، دلته ویسي، نو بیا په 2-3 ورځې پراته یو دا چې دلته دا ماشین ولګي، نو د تیلو دا پرسنټیج به یو طرف ته ښه شي او کوالټي به ورسره برابر شي. خو دلته د هر شي دي، ځکه چې دغه دي اوبه د مشکلات دي نورې، خو د محکمه زراعت دغه نه د یو شي مرسته زموږ سره نه ده شوې او نه تدخلې ده. هغوی ځان له غریبانان دغه دي 50% پاټه ډایرکټر د دې ونالي، نو چې 50 هغه ولین ته یې پیاګان دي، نو د دې اوس څه شی دی. اوس خو د خیره افسر هم نشته دی، زموږ سره دغه دي د سرو شته دی، تخمونه شته دی، د اوبو شته دی او د سپریګانو دا ټول د کسانو. زما خو له دننه پورې د محکمه زراعت یو کس نه دی راغلی، په دې 3 کاله کې دی راغلی چې یا ډایرکټر دی یا بابو دی چې یا دا شاید خراب شو یا مرض وکړو یا چې دې باندې دا کول غواړي که نه ریسرچ والا راځي. باجوړ محکمه زراعت په دې کې تقریبا د اوسه پورې په 9,00,000 بوټو کې قلمکاری کړې ده او څومره قلمکاری چې محکمه زراعت کړې ده الحمدلله هغه 90% د هغې سکسس دی. د دې نه علاوه تر اوسه پورې محکمه زراعت باجوړ کې د مختلف سکیمونو د لاندې چې په هغې کې فارن پرډټ سکیم هم شامل دي، په هغې کې زموږ ADP سکیم هم شامل دي. 900 ایکړه بوټي دا لګولي دي او الحمدلله هغه کامیاب دي
او تاسو چې نه د باجوړ کې کم زیتون تیل دا مشهور شو دا د محکمه زراعت او د محکمه زراعت د ټیم دا غي د مهنت مرهون منت دی د دینه علاوه زه به تاسو ته دا وایم چې د اوسه پورې باجوړ ته 71000 کېجی فروټ موږ ته د دې جنگلي زیتون د قلمکارۍ نه ریسیو شوي دي او تقریبا 7100 لیټر تیل د دینه اوتی دي زه به دا وایم چې د 11 نه والا 12% پورې موږ ته د بوټو پرسنټیج راکړی د تیلو او الحمدلله نن چې د باجوړ په مارکیټونو کې وګورئ د دې نه علاوه زموږ په سیټل ډسټرکټ کې به ټول خیبر پښتونخوا کې د باجوړ د زیتون یو مانګ دی د دې نه علاوه صوبایي حکومت باجوړ کې 3 ماشینان انسټال کړي دي چې هغه الحمدلله هم د زمیندارو د پاره یو د خوشاین خبره ده چې څومره پیداوار راځي نغه محکمه زراعت هغه د پاره کرش کوي او تیل ته ولوباسي پرایویټ پارتنرشپ کې موږ ډیر ښه کردار ادا کړی مختلف کمپنی سره موږ خبره کړې ده خو بد قسمتۍ نه دار چې زمونږ هغه شانته د تیلو مقدار یا هغه شانته کې زمونږ سره اویلیبل ریسورسز نشته دین علاوه موږ سمیډا والا ته مختلف ارګنایزیشن هم په دې کې مطلب دار دغه کړی چې په باجوړ کې خو پوتنشل دی د خلک په زیتونو کې تاسو سپورټ کوي د له ټریننګ ورکوي دلته پلانټس ولګوي چې د خلکو ته اساني پلانټس مطلب دار ماشينري یا ایکستراکشن یونټس راوړي چې دا خلک ډیولپ شي دا په خپل خپل باندې ودرېږي چې نه صرف د دې خپل چوله بل شي بلکې د دې سره سره د ټول فیملی او د خاندان پارټیکولرلی د ټول باجوړ چې کومه معاشي حالت دی هغه د سره بهتر شي